د بېنظیره د روپو د راغستو نه مخکې دا یو کار تاسو له کول لازم دي. ځینې کسان خو دا تپوس کوي چې نوی قسط په ډکل نه شروع کیږي. دا ویډیو چې تاسو ګورئ کیدای چې نوی قسط شروع شوی، خو د هغې نه مخکې یو کار ده چې هغه تاسو له لازم کول پکار دی. په دې کې ځینې نوي کسان دي، نو د هغو په پیسو کې چې ده په هغې کې هم اضافه راغلې ده. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات درکوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولی، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. زیاتر کسان خو دا تپوس کوي چې نوی قسط په ډکل نه شروع کیږي، خو د هغې نه مخکې چې دی ځان تیار کړی نه وي. که نوی قسط شروع شي خو چې تا ته روپۍ نه میلاویږي او قسط چې دی هغه شروع شوی، نو هغې بیا هم څه پیدا ونه کړه. د هغې نه مخکې چې دی تاسو به ځان لاول چې دی هغه به تیاروئ. خو په دې کې نوي کسان دي، زیاتر نوي کسان دي چې هغه په دې قسط کې اهل شوي دي، نو هغو له پکار دي چې هغه لاول خپل اهلیت وګوري. خپل اهلیت په 81 وګوري چې کومو کسانو رجسټریشن کړی. په دې کې ځینې زاړه داسې کسانو چې هغوی اندراج نه و کړی، هغه هم په دې پروګرام کې چې دي اوس اهل شوي دي، لکه بلاک شو کارډونه یې اوس دوباره اهل شوي دي. نو هغو هم پکار دی چې په 81 باندې خپل اهلیت وګوري. چې کله تاسو خپل اهلیت وګورئ، نو د هغې نه وروسته به تاسو ته پته لګي چې موږ ته دا قسط میلاویږي که نه میلاویږي. بل لا کوم چې نوي کسان دي، نو هغو ته به دې ځل له 100 روپۍ میلاویږي، لکه هغو ته به 14,500 روپۍ میلاویږي. لکه تاسو ته به 14,500 روپۍ میلاویږي. کم چې زاړه کسان دي، زړو کسانو ته به 13,500 روپۍ میلاویږي او هغو ته به ورسره د ماشومانو ډبله وظیفه چې دا به ورسره هم میلاویږي. په دې قسط کې به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا به هم میلاویږي. او کم چې نوي کسان دي هغو ته به 14,500 روپۍ میلاویږي. او چې کله ته میلاو شو، د هغې نه وروسته به تاسو خپل ماشومان چې دي دا په دې کې رجسټر کړئ. چې ماشومان یې رجسټر شو، نو تاسو ته بیا هم په راتلونکي وخت کې د ماشومانو وظیفه چې دا به هم تاسو ته میلاویږي. خو کم کسان چې بار بار دا تپوس کوي چې نوی قسط په ډکل نه شروع کیږي، نو نوی قسط که شروع شي، کم چې زاړه کسان دي دا هغه تپوس کوي ځکه چې هغو ته د ډېر وخت نه دا روپۍ میلاویږي. نو په دې کې به ځینې زاړه کسان چې هغه به د دې پروګرام نه په دې قسط کې وځي. څنګه چې راتلونکي یو قسط راځي، نو په هغې کې د ځینې زاړه کسان چې دی وځي او نوي کسان نه دننه کېږي، ځکه چې د کومو مالي حیثیت برابرېږي، نو هغه د دې پروګرام نه وځي. او کوم چې غریبانان یې هغه دې پروګرام ته رادننه کېږي. نو څنګه چې مې درته په اول کې وویل چې په 81 لازم خپل اهلیت چک کوئ. کوم سټیټس چې تاسو ته راشي، که په هغې تاسو نه پوهېږئ، نو زموږ په یوټیوب چینل کې مظلومیار سپیک یو سرچ کو، په هغې باندې زموږ ویډیو شته. هغه ویډیوګان چې دي هغه تاسو کتلی شئ چې تاسو خپل اهلیت چې دی دا وګورئ، نو تاسو ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي، د هغې نه به تاسو ته پته چې دا به ولګي. خو د هغې نه مخکې یو کار دا دی چې تاسو به خپل شناختي کارت چې دی دا برابر ساتئ. داسې نه چې تاسو سره شناختي کارت نه تاسو لاړ شئ د روپو ځای ته او تاسو ته روپۍ میلاو نه شي. بل لا ځینو کسانو شناختي کارت چې دی دا ایکسپایر شوی، نو چې شناختي کارت ایکسپایر شوی تاسو دغه ارجنټ جوړ کړو، نو دا هم د هغو ګوره قانون دی چې بیا ستاسو روپۍ د هغې د وجې نه هم بلاک کیدی شي. نو کوشش به داسې کوئ چې نارمل داخله به کوئ، عام چې کومه داخله ده هغه داخله به کوئ، خو د وس نه وکئ چې قسط شروع کېږي او ستاسو شناختي کارت چې دی هغې ته تیار شوی. داسې نه چې قسط شروع شي او ستاسو شناختي کارت ایکسپایر وي، نو هغې ما څنګه تاسو ته مخکې وویل هغې څه پیدا ونه کړه، هغه روپۍ چې دی هغه به تا ته نه میلاویږي. نو دا لاول نمبر کار دی چې شناختي کارت خپل وګورئ، که ایکسپایر شوی نو خپل شناختي کارت چې دی هغه نوی کړئ، نو د هغې نه وروسته به دا قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. ځینې کسان به چې قسط د کله نه شروع کېږي، نو د 20 جنورۍ نه وروسته چې دی د هغې بیا دغه کېدای چې په اخرنۍ هفته کې چې دی د جنورۍ په دې کې دا قسط چې دی دا شروع شي.